رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هجرت وکړو د خدمت لپاره د یو داسې ماشوم ضرورت و چې هغه هوښیار هم وي او هغه دننه کور ته هم تللی شي او هغه د بهر کار هم کولی شي، اگر که دغه وخت کې د پردې احکام نو نازل شوي. ابتدا کې حضرت انس رضی الله عنه هغه خوش قسمته او سعادتمند صحابي دی چې دا قسمت بڼۍ د هغه په نوم راووته. د هغه مور بیبي دی راوستو د ابو طلحه په سلا سره. ابو طلحه رضی الله عنه خپل پلار نه دی، لیکن هغه ښه تربیت کولو، ډېر په مینه یې ساتلو. د دواړو په مشورې سره دغه ماشوم حضرت انس رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستو. مور بیبي ورته د مینې نه اونیس وې، نوم یې انس و. طالبان علماء کرامو ته پته ده انس مکبر دی، اونیس مصغر دی. تصغیر یو وجه محبت هم وي، مینه د مور د خپل بچی سره مینه، د مینې نه به ورته اونیس وي. وی چې یا رسول الله هذا اونیس، دا اونیس ما راوستی دی، دی قبول که خپل خدمت لپاره. د دې مور بیبي مطلب یې دا چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت هم کوي، او دویم دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په صحبت کې چې هغه سید الرسل خاتم النبیین افضل البشر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دغه په صحبت کې چې دی کله پاتې شي نو د دنیا او د آخرت خوشبختۍ او سعادتمونه به د حاصل شي. دې سره سره به د علمي او اصلاحي تربیت هم وشي. او په رښتیا چې شوی دی ګڼ شمېر روایات احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی روایت کوي.